ګوشه ساينس ورته موږ ویلی شو یا زمونږ ارد ګرد دنیا چاپیر چول چې دی دا د هغې سره چې دی نو ریلیټ یو څیزونه خو د ماشومانو دپاره چې دی کم ساينس چې دی هغه بیسک ساينس دی یا بنیادي څیز چې هغه په نصاب کې موږ د هغې متعلق یا جرنل نالج ورته ویلی شو هغه موږ نن سبا په کورس کې شامل دی نو دا زمونږ د جرنل نالج ایریا کور کوي ځکه چې په فرست کې او سیکنډ کې تړه پورې زمونږ په سکولونو کې جرنل نالج ښوول کېږي دا جرنل نالج چې دی دا یو داسې حساب کو چې کمباین غونډه کې یو مربوط کتاب دی په دې کې چې دی د ډېرو زیاتو څیزو د معاشرتي علوم او د ساينس د دې بنیاد چې کوم دی د هغې احاطه شوي زمونږ دا کمره به سیم هم د دغې یو شریک چې دی نو دغه کمباین دغه وي لہذا د ماښام اذان وي نو معذرت سره زه ویډیو په دې ځای لږ سټاپ کوم انشاءالله بیا دې ځای نه شروع کوم دا کمره چې دی زمونږ چې دی د ساینسي او معاشرتي علومو چې دی د هغې ضرورت به پوره کوي په دې کمره کې چې دی مونږ به څه طریقې سره د دې ډیکوریشن کو یا د دې به چې دی نو د دغې په ماشوم باندې اثرات سي نو زه به تاسو ته دا وایم چې دا کمره به داسې چې دې ماشوم باندې ته د ټول کائنات او د دنیا سیل کوي چې کوم معلوم دنیا د دور سره واسطه وروستو راتلو واله ده د هغې آګاهي به چې دی نو هغه د تحصیلېږي په د دې کمرې نه دویم دا چې دا د مستقبل د راتلونکي کوم واقعات کوم معاملات حالات چې دي د هغې چې دی نو دلته چې دی نه مخکې نه یو منظرکشي او د هغې باره کې آګاهي چې دی په غیر مخصوص انداز کې به چې دی د تحصیلېږي دغه شان دا یو بنیادي زه به دا ووایم چې ساينسي طرز فکر چې دی لکه کوم د هغه د اوس نه د هغې نشونما کېږي او د هغې بنیاد کې ښودی شي د دې کمرې په ډیکوریشن سره او په دې طریقه باندې د سجاولو سره مناسب دا ده چې زموږ کوم ښي لاس ته دیوال پاتې و په هغه دیوال باندې به چې دی نو موږ دا مواد چې دی لګو خو د دې یو سیکوینس به یو ترتیب به په هغه ترتیب سره به لګو چې د هغې نه لاشعوري طور چې دی دته چې دی نو یو خیال یو کنسپټ چې دی هغه واضح کېږي او معلومیږي او معلومات د سره مکس کېږي نه بلکې دا معلومات جدا جدا حالاتو کې چې دی نو پراته وي چې هغه د ځان لره د په ذهن کې د هغې یو خاکه یو تصویر جوړېږي نو د هغې لپاره به لومبی موږ داسې وکړو چې د دلچسپو نه به والو چې د ده لپاره لکه مطلب دا زیات د دلچسپو وړي او په هغې کې چې دی نو دا غي نو خبردار چې موږ کوشش وکړو چې اولنې کارنر کې د موږ جمعات مسجد اسپیټال پکچر دا شانته چې د سکول وغیرہ دا شان د عام روزمره اهم ځایونه چې دي لکه چې دا غي سره د بار بار واسطه راځي نو دا یو کمیونټي ځایونه شول چې د دې سره د انسان واسطه پیږي نو دا په یو پکچرز کې په یو لین کې په یو سیکوینس کې دا تصویرونه ولګي ورپسې په بل سیکوینس کې چې دی بیا د سره چې دی قریبي سیس بیا بل څه کې دي شي نو هغه پالتو جانور چې کوم په کور کې زموږ د ساتنې ځناور دي دا غي پکچر لکه مثال په تور باندې بيزا وا میها پیشو سپه هر اس یعنی دا زموږ پالتو ځناور دي دا یو ګروهبندي وشوه د دې ځناورو پکچر بچ دی ولګین په دې پس بیا د عام واسطه د خپل مرغو پرندو سره راځي نو په بل سیکوینس کې بچ دی د مرغو پکچرز لګي پاره کې به موږ د خپل اول چې دی روزمره اینی لکه چرګا باندې شو دا به ولګو ورسره بچ دی موږ دا شانته چې دی کبوتر یعنی کونترا چې کو کې بار بار دی اینیوم او ورسره چې دی نو چنچړې تصویرو د توتی تصویرو د باز تصویرو د کوا تصویر چې کارغور ته مو وایو د دې پکچر چې دی نو دا په یو سیکوینس کې دا پرندو علم شو چیرته د په ګرد پیش کې یا د په چاپیرچل کې سس سیزونه دی او د دې سس اهمیت دی نو دا تصویرونه بچ دی نو د دې سره وړ دلچسپي ملي په غیر شعوري انداز کې چې دی داغه د ساينس بنیادو کې خو دی شي دا شان بچ دی زموږ بل ګروه چې دی بیا ورپسې موږ سوکو څنګه ځناور چې کندره ځنګل سره وابسته نو هغه د نن سبا د میډیا دور دی په موبایلو کې ماشومان نه دا شان چې دی او ټي وي کې یعنی خو د ټي وي کنسپټ کم شوی د موبایل دار چالاس کې نو دا نه چې هغه ډیر زیات غیر نامانوس یا مانوس دی سره ابلیدلی نمونه به ورېدلی په کور دغه سره د مشرانو نه په پای کې بچ دی د ازمري د شیر تصویر شو دا شانته چې د هاتی تصویر شو چې کوم مقبول غټ زناور دي دا شانته چې د میلو تصویر شو دا شانته بندر د شادو تصویر شو الله حاضر کې اس کوم په ځنګل کې چې دی اکثر کېږي دغه ورپسې په بل سیکوینس کې چې دی نو حشرات او تصویرونه لګول شي کوي تاسو سره نو بهتره ده چې حشرات پکې ولګي دا شان نرینګ والا زناور چې دی دغه ګروه نه ماران وغیرہ دا دام ته لګول شي لکه دا هغه د ګردو پیش سره چې دی نو تعلق ساتي نو دا ځنګل د زناور سره ریلیټ یو خو شابه چې دی دا دغه پکچرز ولګي بیا دې پسې چې دی نو موږ به د سمندري ځناورو تصویرونه په بل ګروه کې یا په بل لین کې ولګو لکه مثال په تور پای کې موږ مې شو موږ ورته شمشتای وایو کچوا مگر مچ شو ډایناسور سو دا شان چې د سمندر د اوبو سره وابسته کوم ځناور دی په کې ته دا چیندخ چون کې منډک د دواړو دی د وچه دی دغه د پکچرون په لاندې یو بل ګروه کې ولګو نو دومره دی چې لکه د دې سره د ماشوم دلچسپي او د ماشوم دغه چې دی هغه هم سیوا کیږي یو بل ګروه هم کولای شي چې په کې ته مثال په تور باندې چې دی نو سویا دغه شان چې دی نو د منګه کو بل سیکوینس کې دغه شان د خپل ذهن نه کار والي د دې سره ریلیټ یو خو شات کوم ځناور موږ ته ملاويږي نه هغه ته لګولې شي خدا بس ګروه بندي وشي د ځنګل د حرام د حلال د
فالتو د دې زناورو به ځان لا لاین ځان لا ګروه وي بیا د استاد په دغه باندې منحصره ده چې هغه په څه طریقه باندې د دې ګوشي نه پیدا دی او څنګه واړو بریک کوي او څنګه ماشومان ته کنسپټ ورکوي خدا به ته د تدریس چې کوم د غټو کلاسونو طریقه هغه شان به بالکل نه دا به په وړو سره غپ شپ کې او دا ټول کیمرا ورته په یو ورځ باندې نه خایي د دې خطرې کدار چې سو وخت ماشومان په خپل راشي ته په دې اړه بحثونه کوي تاسو چون کې د نرسري وړو کې دي نو د دې تعلیم په دغه کې به لاره ګیرې ډیر نه ته په دغه انداز کې به د دیوالونو دي ان کې کې شي کوېسچن کې دي ورته چرایشن په ناشنا سترګو بچا پی را یو پابل په ګوري تورته کیمرا سجاو کړی دا خاصه کړی دی د رنگونو په کې استعمال هم ډیر زیات کړی دی کلرفل کیمرا چې دی نو د دې ماشومان د لپاره پکاري هو صرف ډیپ کلرز ډیر زیات نه چې په هغه کې بیا د رڼا مسلې یا بجلی لړ شي تیاری یا مطلب لایټینګ پکې کمی نو د دې خبرو بل خیال ساتي چې په کیمرا کې اندرونی کې ډیر ډیپ کلرز رانه شي خصوصا د دیوالونو د چت خبره کومه چې د داسې کلرونه چې هغه کې په کیمرا باندې هم تدریس کار په اسانه باندې کیږي نو د دې خبرو خاص خیال ساتل پکار دي دین علاوه چې د بیا زموږ سره بل چې د کائنات او یا د نیچرل سيزونه یعنی د قدرت سره وابسته چې کوم سيزونه دي نه د هغه دغه موږ بیا پکچرز پکار دي پای کې زموږ سره چې د لکه نور د سپومایدا ستوري دي ونی دي اورونه دي دریاب دي سیند دي هغه پکچرز ولګوا نو د دې سره د ماشوم چې د نیچرل طرف ته بوتو تا د فلکیاتو طرف ته بوتو تا چې د معدني وسایلو طرف ته بوتو دا لکه چې د دې بنیاد د دې بیا موږ ته معدني وسایل راځي نو دا د ساينس بنیاد دی لکه عام کس شاید ویډیو ګوري چې د پکچر د دې دغه دی ساينس د اشیاء او علم دی ساينس بنیادی طور سره د اشیاء او علم او قران چې دین که تاسو ګورئ نو د اشیاء او علم اول ورکړ دی آدم علی السلام ته چې کله د ملائکه او د غي ترمنځ مباحثه کیږي او الله تعالی ورته انسان پیدا کوم هغه ورته یا رب العالمین مستعد دغه لپاره سنا صفت لپاره پوره یو سره پیدا کوي فساد بکې نو بیا آدم علی السلام ته څه چل کېږي دغه فوقیت په ملائکه باندې څنګه راځي هغه ته اشیاء نمونه ورکی مثلا تاسو جو کې علم څه شو د اشیاء او ساينس شو د اشیاء نمونه یعنی څوره چې د په ژوند کې د انسان استعماليږي هغه ټول علوم چې ده دغه اشیاء مخې ته کېږي اسماء دي کنه نه ته مخې ته کړی شي او ټول وي د الله ورته علم ورکړي او بیا دغه ملائکه چې د ادم تسجده کوي د علم په بنیاد نو دا چې دا ځکه سوامه دا د قران هم د دې بنیاد یې هره ساينس چې د دې بنیاد قران یې هره او د اشیاء ماهیت او د اشیاء علم زده کوله نو دا دلته چې ته په نرسري کې سکای او اشیاء ورته هاي بس علم د کنه دا تاسو ساينس بنیاد کې هو د دې نرستو چې د فطرت نرستو مونږ برای شو دغه ته بیا جدید دور ته مصنوعي سيزونه ته نو بیا په پای کې مونږ ته د بس تصویر د ریل ګاډي تصویر د جهاز تصویر د رکشې تصویر د بایک تصویر د سایکل تصویر د سمندري لانچ کشته تصویر د دې دا په بل سیکوینس کې د تم ورکو نو د دې سره دا اوس د تا یو کمباین سیز ورکو په یو کیمرا کې ورکتا لکه څنګه چې زموږ په تیر شي ویډیو کې تیر دي چې لینګویج خاني او مشولې د هغه حروف تهجی تصویرونه او مختلف اور سره چې د الفابیټیک تصویرونه د انګلیش د اردو د پښتو د شان د میثز کارنر کې د اشکال او د غټو د وړو کې د نری د اوګد د دنګ د چیت د دې ټولو چې د کنسپټ چې د تور کول شي نو دا شان زموږ سره سلورم نمبر چې دی سلورم نمبر دا موږ ورکولی شو کارنر اکه د وایټ بورډ په دې د پاسه وینو ډیر زیات بهتر دی وایټ بورډ د پاسه تور کولی شي د باتروم تصویر ورکا ور سره چې د لاس د انزلو تصویر دغه مختلف چارت ملاویږي سټیپس دي چې په کوم سټیپ کې به څنګه لاس انځي دا شان د بیمارو متعلق دغه تصویر تور کولی شي تصویرونه مختلف ورکولی شي چې پای کې لکه د دستونو بیماری دي عموما د ګندلاسونو سره د خوراک مچان په خپل او سيزونو د خوراک کې نه کې بیا دغه نورستو چې د په ماشومانو کې د ورمز د چینجو چې کوم امکانات دي دغه په سکولونو کې تقریبا بعضی ته چې د مخکې پروجیکټونو کې ملاوي شوی دي اوس هم پراتی نو دا د حفظان صحت چې د دامیو اصول لري حفظان صحت کې چې د متوازن غذا ده نو پای کې ورته چې نو د سبزیانو پکچرز د دینه بل سبزیانو کنسپټ هم دا کلیر کېږي د فروټ تصویرونه مختلفه د فروټ نمونه هم ځکه او دغه ځای نه ته ورته بحث هم کولای شي او ما څنګه وی چې دا به دې ټول خاينه پر ډې بیا په لګه ایسابانه په یو دیوال باندې لغونته کې په هفته کې یو ځل باس کوي خو دا ډېر وروسته خبرې دي دا د هغې نه وروسته چې تا سره ماشوم کم از کم 2 میاشتې 3 میاشتې په دې کلاس کې تېرې کړي او هغه تا سره مانوس شي او هغه دې ماحول کې څه په غیر مخصوص انداز کې بعضې څیزونه به هغه زده کړي نو انشاءالله که چېرې مونږ یو تدریسي کمره په دې طریقه باندې ډیکوریټ کړو او دا ګوشې مونږ په دغه طریقه باندې جوړې کړو نو زه هیله لرم امید لرم چې انشاءالله دا به د ماشوم په تخلیقي علومو کې یا په بنیادي علومو کې ډېر زیات پیدا کوي او دې کې به زه لږه اضافه وکړم که تاسو وګورئ نو زموږ اوسنی تعلیم چې دی سلوس بیس باندې چې دی نو هغې دغه دی چې د ماشوم تفهیم چې دی وشي رټې نه ماشوم بچ کو او ته تفهیم ورکو نو د تفهیم لپاره د ما چې تاسو ته کوم ورومبني د ماشوم پرورش نه راوالي دا مختلف د نشونما مدارج او ورپسې اوس مونږ راغلی یو بیسیک دغه د کمرې ډیکوریشن لا ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به مونږ کوشش کوو چې تدریس پسند کوو دا حروف کې
طریقه څه ده، څه بیا په دې وخت کې حکمت عملي اپناول دي د دې ماشوم دپاره، نو هغه به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې زموږ راځي چې زه سوچ کوم چې راتلونکي ویډیو به ستاسو دپاره کومه بهتري او په کومه باندې بحث وکړو. نو زما د ننني ویډیو بنیادي مقصد دا دی چې د ماشوم علم چې دی هغه هغه اساس مضبوطي، هغه د هغې بنیادي، هغه چې دی په د فهم باندې مبني، هغه چې دی ګوټه نه وي فکر توتي. نو انشاءالله که داسې طریقې سره زموږ په خپلو سکولونو کې تدریس شروع کړو، والدین په کور کې داسې تعاون شروع کړي، نو موږ انشاءالله پاکستان لا یو بهترین بچی ورکولی شو، یو ښه پاکستاني ورکولی شو، ساینسدان ورکولی شو، ښه ډاکټر ورکولی شو. ډېره ډېره مننه، شکریه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.